Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you will be in the best position of your health. I am Sayyid Nasib Zada and you are watching my YouTube channel Nasib Zada Triple S. Dear students, today I am going to discuss a new topic and that is molarity. Students, molarity is another unit of concentration. The solution, the concentration معلومول لپاره یو بل اکائی ده او هغې ته وایي molarity. د دې په مدد سره موږ دا معلومو چې ټوټل والیوم اف سولوشن څومره دی او په دې کې د سلوټ اماونټ څومره دی، د سلوټ نمبر اف مولز پکې څومره دي، د هغې نمبر اف ګرامز پکې څومره دی، د هغې ماس پکې څومره دی. کنسنټریشن اف سولوشن موږ معلومو او کنسنټریشن دپاره یونټ د molarity کنسنټریشن برابري د نمبر اف مولز ډیوایډډ بای والیوم. دا فارمولا کنسنټریشن دپاره یوز کیږي. سو definition طرف ته ځو. what is molarity? The number of moles of solute, the number of moles of solute present یا dissolved, present کم چې موجودی او یا dissolved کم چې حل شوی in a یا in one decimeter cube of solution, decimeter cube of solution is called molarity. Molarity. The solute, the moles هغه تعداد چې په یو decimeter cube solution کې موجودي. په each decimeter cube of solution کې چې څومره نمبر اف مولز اف سولوټ موجود دي دې ته molarity وایي. که فرض کا نمبر اف مولز زیات دي نو کنسنټریشن به سیوای او molarity خو د هغې یونټ دی نو مطلب molarity به هم سیوای. که نمبر اف مولز لږ ډیزالو دي په دې یو decimeter cube of solution کې نو بیا به دغه سولوشن molarity کمی او کنسنټریشن به هم کمی، سولوشن به ډایلوټي. نو د نمبر اف مولز او د کنسنټریشن یا د نمبر اف مولز او د molarity چې دی نو دا ډایرکټ ریلیشن دی ځکه چې molarity د کنسنټریشن یو یونټ دی. دلته مطلب دا دی چې ستا سره به ټوټل سولوشن یو ډیسیمیټر کیوب، یو ډیسیمیټر کیوب برابري د 1000 سینټي میټر کیوب، 1000 سینټي میټر کیوب، یو ډیسیمیټر کیوب د 1000 سینټي میټر کیوب برابري. کلیر ده؟ زه د دې لپاره یو دغه استعمالیږي، فلاسک استعمالیږي او په هغه فلاسک باندې باقاعده لیکل کړي چې دا موږ سره دی 1000 او سینټي میټر کیوب، یا به په دې لیکلي چې دا دی 1 ډیسیمیټر کیوب او دې کې یو مارک دلته دا یو د دې ځای پورې چې دا پیل شي نو مطلب دا یو ډیسیمیټر کیوب ټوټل سولوشن شو. د هغې لپاره زه تاسو ته دا فلاسک شو کولی شم. دا فلاسک دی، کلیر ده؟ په دې باندې لیکلی 100 ml، 100 ml او 100 سینټي میټر کیوب دا یو شی دی. اوس سټوډنټس ګورئ فرض که دا یو ډیسیمیټر کیوب فلاسک دی، 1000 ml دی، 1000 سینټي میټر کیوب دی یا یو ډیسیمیټر کیوب دی، د دې مارکه پورې به دا پیل کوئ، د دې مارکه پورې. اوس ټوټل سولوشن یو ډیسیمیټر کیوب دی، د دې ځای پورې دی. په دې کې څومره مولز اف سولوټ حل شوي دي نو که نمبر اف مولز پکې ډېر حل شوي دي نو د دې کنسنټریشن های دی، molarity سیواره، ځکه چې د کنسنټریشن معلومول لپاره خو یونټ molarity ده. او که فرض که په دې کې نمبر اف مولز اف سولوټ لږ ډیزالو شوي دي، کم پکې حل شوي دي نو بیا به د دې molarity هم کمی او کنسنټریشن به هم کمی. نو ټوټل سولوشن به د یو ډیسیمیټر کیوب برابري. نو په یو ډیسیمیټر کیوب کې موږ به نمبر اف مولز اف سولوټ معلومو او د هغې لپاره یونټ استعمالیږي. سو molarity. molarity is represented by capital M. د دې ریپریزنټیشن به څنګه کوو؟ ریپریزنټیشن it is represented by capital M. دا په M باندې ظاهریږي. and it is the concentration unit. it is concentration unit. دا د concentration of solution معلومول لپاره څه شی دی؟ یو اکائی ده. کلیر ده؟ اوس سټوډنټ ځو فارمولې طرف ته. دا خو ډیفینیشن شو، د هغې نه بعد دا ریپرزنټیشن چې په M ریپرزنټ کیږي د کنسنټریشن یونټ دی. زو د دې میتھمیټیکل فارم طرف ته چې میتھمیټیکلی به مونږ څنګه معلومو چې په یو ډیسیمیټر کیوب سولوشن کې څومره مولز اف سولوټ دي. نو د هغې میتھمیټیکل فارم طرف ته به داسې ځو چې molarity
کومه چې په کیپټل M ریپرزینټ کیږي نو دا مولریټي برابري د نمبر آف مولز آف سولوټ نمبر آف مولز آف سولوټ clear divided by volume of solution in decimeter cube volume of solution the solution by volume اخلو خو n decimeter cube per decimeter cube دا زموږ سره یو equation شو equation number 1 نو دا فارمولا تاسو بوک کې ډایرکټ د molarity د معلومولو لپاره د solution د concentration معلومولو لپاره استعماليږي بیا چونکه students as we know that number of moles دا رسه برابري number of moles په small n ظاهريږي دا برابري mass of solute number of mole چې کله موږ معلومو چپټر نمبر 1 کې تاسو ویلي نو موږ د سلوټ چې څومره ماس یا غړي وایډ کو په مولر ماس اف سلوټ باندې مولر ماس اف سلوټ د یو مول سلوټ چې کوم ماس یا غیته مولر ماس وي دا ستاسو سره اکویشن نمبر 2 شو کلیر ده اوس په د اکویشن 1 کې د اکویشن نمبر 2 نه دا ویلیو فوټ کوي سو molarity m is equal to students دلته به دا ویلیو تاسو فوټ کوئ دلته وګورئ دلته ستاسو سره دی نمبر اف مولز اف سلوټ او دا نمبر اف مولز اف سلوټ برابر دی د دې نو دا ویلیو به الته ویسي کلیر ده دا ویلیو چې الته تاسو لیکئ نو molarity په خپل ځای د نمبر اف مولز اف سلوټ په ځای باندې دا ولیکئ mass of solute divided by molar mass of solute دا د نمبر اف مولز ویلیو شو دا یو خو دلته نمبر اف مولز اف سولوټ موږ ډیوایډ کړو په والیوم اف سولوشن ان ډیسیمیټر کیوب نو ملټیپلایډ بای والیوم اف solution in decimeter cube د solution چې کوم والیوم دی نو دا په سکی په decimeter cube کې وای نو دا زموږ سره یو اوورال فارمولا شو in order to find out the molarity of the solution concentration of solution دا فارمولا به استعمالیږي mass of solute به موږ ته راکړی अब موږ نوٹ کو بیا مولر mass of solute په خپل معلومو او ضرب والیوم اف سولوشن ان ډیسیمیټر کیوب نو دا فارمولا هم یوز کیږي ډایرکټلی او دا فارمولا هم استعمالیږي دا د مولریټي د کیلکولیشن لپاره اوس په دې باندې سټوډنټس یو ایگزامپل کو چې تاسو سره فارمولا کلیر شي دغه ایگزامپل په دې بره فارمولا باندې دی نو دا ځان سره نوٹ کړئ دا فارمولا چې مولریټي برابرۍ د ماس اف سولوټ ډیوایډډ بای مولر ماس اف سولوټ ملټیپلایډ بای والیوم اف سولوشن ان ډیسیمیټر کیوب کلیر ده اوس دې باندې یو ایگزامپل کو ایگزامپل دا دی چې که فرض کا مونږ ته څوک وایي دا یو کنټینر دی دا کنټینر دی او په دې کنټینر کې کیلشیم کاربونیټ مونږ ډیزالو کو CaCO3 او د هغې نمبر اف مول څومره دي 7.5 مولز 7.5 مولز کیلشیم کاربونیټ مونږه ډیزال کو دیتا ایډ کو او ټوټل والیوم اف سولوشن ټوټل والیوم په دومره واټر کې ډیزال کو چې ټوټل والیوم شي 1.5 ډیسیمیټر کیوب دا یو سولوشن دی کوېسچن دا دی چې 7.5 moles of calcium carbonate has been dissolved in a solvent to make the total solution 1.5 decimeter cube. Total solution 1.5 دی او solute په کې څومره ډیزالو شوی دی 7.5 what is the molarity of this solution what is the concentration of this solution مطلب په یو ډیسیمیټر کیوب کې به څومره moles of solute حل شوي په یو ډیسیمیټر کیوب کې موږ معلومو کنه والیوم اف سولوشن ان ډیسیمیټر کیوب نو دې لپاره فارمولا موږ سره شته molarity is equal to number of moles of solute هغه موږ ته راکړي دي n باندې ریپرزینټ کیږي 7.50 دی نو 7.50 مولز دومره ډیزال شوي دي په څومره واټر کې په دومره واټر کې چې ټوټل سولوشن برابر دی 1.5 ډیسیمیټر کیوب نو والیوم اف سولوشن ان ډیسیمیټر کیوب هغه موږ سره دی 1.50
او ډیسیمیټر کیوب. ټوټل والیوم دومره دی، دومره مولز ابسولوټ پکې ډیزالو شوي دي. نو مولریټي به څومره شي؟ دا 0 د 0 سره او دا به شي 15.575. نو 5 به شي او بره دی مول او په ډیویژن کې دی ډیسیمیټر کیوب. او یا زه لیکلی شم چې مولریټي از ایکول ټو 5 او بیا مول. کلیر ده؟ او دا ویلو چې بره راشي د دې را پاور به انورس شي، نو ډیسیمیټر کیوب انورس پر ډیسیمیټر کیوب. د دې مطلب دا شو چې په یو ډیسیمیټر کیوب کې به 5 مولز ابسولوټ حل شوي. نو چې نمبر اف مولز تاسو سره 5 دي، نو د دې مطلب دا دی چې کنسنټریشن به سیوای او مولریټي دغه یونټ دی، نو مولریټي به هم سیوای. که ډیر مولز ډیزالو شوي دي نو مولریټي به سیوای، که لږ مول ډیزالو شوي دي مولریټي به کمی. ځکه دلته مولریټي برابر د نمبر اف مولز ډیوایډډ بای والیوم. Molarity is equal to number of moles absolute divided by volume of solution in decimeter cube. Now the number of moles of the molarity direct relation there. So students, these were all about the concentration unit, which is molarity represented by capital M. Concentration unit day formula the number of moles divided by volume, number of moles absolute dissolved or present in 1 decimeter cube of solution. This is called molarity. مطلب تاسو به نمبر اف مولز هم ډیر درکړي، سولوشن والیوم به د یو ډیسیمیټر کیوب نه زیات درکړي، خو ته به دا فارموله اپلای کړې چې ټوټل نمبر اف مولز څومره دي او ټوټل والیوم اف سولوشن په ډیسیمیټر کیوب کې څومره دی. نو پر ډیسیمیټر کیوب بس تاسو سره سره شي نمبر اف مولز اف سولوټ. کدا ډیرو نو مولریټي سیوا ده، مطلب سولوشن کنسنټریټډ دی. کدا نمبر اف مولز کم رال په یو ډیسیمیټر کیوب کې، مطلب کنسنټریشن کم دی، مولریټي کم ده او سولوشن ډایلوټ دی. Thanks a lot for watching the video.